بسم الله الرحمن الرحیم جی زما نوم عبید خان دی او نن زه علمي بیټک دپاره یو ویډیو شوټ کوم. نننی کتاب ریویو چې ده هغه په یو پریزنر لټریچر باندې ده. د دې کتاب نوم دی 165 days in the prison of Taliban او دا کتاب لیکلی دی اسد قریشي او د دې ټرانسلیشن چې دی هغه بیا اردو ته کړی دی ډاکټر محمد سفیر اوان په نمل کې چې کوم دی هغوی ډین دي. نو د دې کتاب هغه بیا په اردو کې داسې دی چې 165 दिन طالبان کی قید میں. پاکستان کې صحافیان کوم چې دانش والا خلک دي د پوهې خلک دي هغوی ګرفتاري د هغوی مار داړ د هغوی قتل هغه څه نوې خبره نه ده، خو څه های پروفایل کیسونه راشي چې هغه د انټرنیشنل میډیا او د نیشنل میډیا چې کوم هغه بریکینګ نیوز چې کوم دي په هغې کې خپل ځای جوړ کړي. اسد قریشي بنیادي طور یو پاکستانی دی خو فی الحال دی چې کوم دی په برطانیه کې دی او د ده پیشه چې کوم دی هغه دی فلم ساز دی او دې سره سره چې کوم دی یو جرنالیست دی. بی بی سی دپاره هم مختلف ډاکومنټریانې جوړې کړي دي. یو ډاکومنټري چې کوم ده هغه په سوات کې چې کله حالات خراب وو د بیټل اف ویلی سوات دغه یو ډاکومنټري هم د بی بی سی دپاره جوړه کړې وه. دې نه علاوه اکثر دی چې کوم د وار ډاکومنټریز دي دی زیات تر په وار باندې کار کوي. دا کتاب ډیر زیات یو ټچینګ کتاب دی. ټچینګ ان سنس چې څنګه هغه سټوري کوي چې څنګه د برطانیا یو جرنالیست دومره په لاډ پال او لګجري لایف هغه تیروي. هغه بیا راځي پاکستان ته، هغه ځان سره د انټیلیجنس ایجنسیانو څخه کسان چې کوم دي اخلي او نارت وزیرستان ته ځي چې یاره زه سره د طالبان لیډرز چې کوم دي د هغوی انټرویو وکړم. نو دی چې ځي دی ورسره ته د دوه فرینډز دي، یو چې کوم دی کرنل امام چې د ایجنسیانو پکې یو ډېر اهم نوم لري او دې نه علاوه یو دی کرنل خالد خواجه. نو دا دوه کسان د سره دوی ځي وزیرستان ته. په لاره کې دوی ایشین ټایګر چې کوم دی دوی د طالبانو یو قسم هغه ریبل ګروپ دی، یو باغي ګروپ دی چې هغوی کډنیپینګ دپاره یا د اغوا برای تاوان کوم ته چې رینسم وي د هغې دپاره جرنالیست کوم چې لیډ خلک دی مالداره خلک هغه اغوا کوي. دوی د ایشین ټایګرز په لاس باندې ورغله او د ایشین ټایګرز چې کوم رهنما و هغه نوم عثمان پنجابي. نو زه به زیات سټوري ته نه ځم خو صرف هغه سټوري لږ بلډ کوم چې یاره دی ګرفتار څنګه شو. دوی اصل کې تلو چې یاره موږ به طالبان لیډر سره انټرویوز کوو او موږ به دې تپوس کوو چې یاره د ډرون اټیکس د وجې نه یا د دې حالات خرابېدلو د وجې نه په دې علاقه باندې په دې خلکو باندې څومره نقصان ورسېدو، دا خلک څومره ودردېدو. نو دوی اصل کې دغه انټرویوز دپاره تلو. خو مقصد دا دی چې کله دوی ګرفتار شو نو بیا خو خالد خواجه چې هغه خو زر تر زر چې کوم دی پانسي کو هغې باډي چې کوم د هغې په چوک کې واچوله چې یاره دته به څوک نږدې نه ځي. بیا ډېر زیات د فیملي تعلقاتو د وجې نه ته د رور چې کوم اسد قریشي فرح قریشي هغه ډېرې زیاته منډې تنډې وهلې او اخر دا دوی ګرفتار شوي په 26 مارچ 2010 باندې او د اسد قریشي بیا ریلیز شو په 7 ستمبر 2010 تقریبا 164 یا 65 दिन چې کوم دی ډېرې طالبانو په قید کې و. نو د مختلف خبرې کړلي چې هغوی له برین واشنګ څنګه کړلی د پکې سایکولوجیکل پرسپیکټیو هم ټچ کړې ده. دی وایي چې موږ سره به هغوی کوم ظلمونه کولو وایي د برایي صلاحیت په هر انسان کې موجود دی خو هغوی چې څومره لکه ټیریبل دي څومره وحشي دي وایي دومره وحشیانه پن چې کوم دی هغه نیچرل نشي کېدی، هغه زموږ په فطرت کې نشي کېدلی خو هغه د یو پراپر ټریننګ نتیجه کېدلی شي. نو دی وایي هلته به کوم ماشومان چې کوم چې به سوسایډ بمبنګ له تیارولو نو هغوی ته به په دیوالونو باندې نقشې جوړې کړې وې د ښکلې ښکلې دا ماډلانې چې کوم دي اکټریسز د هغوی تصویران به یې ورته لګولي وو او دا ماشوم د 10 کالو 15 کالو چې یاره تاسو که خودکش وکئ تاسو که دا چل وکئ نو تاسو به ډایرکټ جنت ته ځئ. د هغوی هغه برین واشنګ بار بار به ورته دا څیز ښودو څه قسم ریسورسز هغوی ته نه و اویلیبل، نه اخبار نه کتاب نه سوشل میډیا نتنګ، خو صرف او صرف هغوی ته به په دیوالونو باندې دا غټ غټ هغه منظرونه چې اکثري شنه باغونو والا اوبه به بهیږي دغه څیزونه یې لګولي. نو دی وایي چې هغه که ماشومان هم وو خو هغوی په زړه کې دومره سختي وه چې هغه د یو انسان دپاره پاسبل نه وه. نو وروسته بیا پکې د ډېرې زیاتې خبرې کړلې چې یاره د جرنالیست چې کوم دی هغه څومره قتل شو. نو ده پکې مثال ورکړلی چې صادق باچا چې کوم هغه په اګست 2009 کې قتل کړی شو په مردان کې. دې نه علاوه د نیوز چې کوم دی د نیوز انټرنیشنل د هغې یو رپورټر موسی خان هغه هم په 2009 کې په مردان کې قتل کړی شو او داسې دنیا شي مثالونه د ورکړي دي. او دې نه علاوه اخري دی دا ویلي چې یار افغانستان چې کوم دی دې ته د سوپر پاورز قبرستان ویلی کېږي. دی وایي چې هغه خلک ودردولی شو، هغوی ته نقصان ورکړی شو، هغوی مالي جاني معاشي نقصان هغوی ته میلاو شو خو د هغوی ارادې چې کوم دي هغه اوس هم مضبوطې دي. دی اسد قریشي از ا جرنالیست چې دی پیدا شوی په پاکستان کې دی، تعلیم او پروفیشن په برطانیا کې دی. دی دا خبره کوي چې یاره جنګ چې کوم دی هغه خوفناک دی خو افغانستان خلک د هغوی ارادې د هغوی هغه عزم چې کوم دی هغه ناقابل شکست دی.
دې نه علاوه پکې بیا د دا یو څه سلوشنز ورکړي دي چې یار جنګ چې کوم دی اټس ناٹ د سلوشن. همیشه ډایلاګ چې کوم دی یا کوم خبرې اترې دي دا کنورسیشن دی په دې باندې به څیزونه حل کیږي او جنګ چې کوم دی دا ډېر حل نه دی. اخري کې بیا د صرف دوه درې خبرې کړي چې یاره موږ څنګه آزاد شو. د پکې هغه سټوري کړې ده چې فرست ټایم ما خپل مور ته کله کال وکړ چې یاره زه اسد قریشي یم او زه راتلم. نو هغه ډېر داسې دي چې انساني ایموشنز واقعي موږ ترې متاثره کیږو. نو لنډه دا چې ښکلی کتاب دی او پریزنرز یعنې کوم چې د قیدیانو لټریچر دی دې سره به زه یو دوه ریکمنډیشن راکړم. یو دی شهباز تاثیر، هغه مې نورو کې کتاب لیکلی دی لاست ټو د ورلډ، هغه د گورنر پنجاب سلمان تاثیر بچی و، هغه هم ګرفتار اغوا کړی، تقریبا 4.5 کاله هغه په اغوا کې تیر کړي. نو هغه غریب ځان له ډېر زیاتې ټارچر کړی و، ډېر زیات اذیت یې ورته رسولی و. نو که تاسو د قید په عدد کې یعنې پریزنر لټریچر چې څه ته وایي په هغې کې انټرسټډ یې نو یو دا کتاب 165 دن طالبان کی قید میں لاست ټو د ورلډ دغه دی. یا دې نه علاوه هغه یو دی د مین سرچ فار مینینګ اف لایف ډاکټر ویکټر فرانکل. نو دا 3 کتابونه دي. دا سړي ته انسایټ راکړي سایکولوژیکلی به ته ځان څنګه سروایو کوي کله چې د داسې سچویشن وي چې تا ته څه پته نه لګي چې زه به تر دې نه راوځم څنګه. نو په دې کې دې قیدیانو دوی سره فرست هینډ ایکسپیرینس دی، ټول های پروفایل خلک دی. نو که دا نمونه کتابونه دا نمونه لټریچر تاسو وګورئ نو آی هوپ چې ډېر څه به دې زده شي. تھینک یو سو مچ.